قریش مشران ابو جهل دی، عقبه دی، نضر بن حارث دی، دا د دین غټ غټ دشمنان بیا سره جمع شو. مشوره یې سره وکړله چې راځئ وربسو مدینې منورې چې کوم علما کرام دي، د یهودو چې کوم علما کرام دي، له هغو څخه به د محمد رسول الله په باره کې پوښتنه وکړو چې آیا دغه هغه خاتم النبیین دی که نه دی، دغه رښتیا د الله تعالی نبی دی او که نه دی. هغه یهودو علماو ته خو په تورات و زبور او انجیل کې د محمد رسول الله حالات تیر سوي دي، هغه حالات ورته بیان سوي دي. له دوی به پوښتنه وکړو چې آیا دا رښتیا نبی دی او که نه دی. نو د دې کفارو د دې دشمنانو په مشوره باندې دوی دوه کسان وټاکل. هغه یو نضر بن حارث دی او بل عقبه بن معید. دا ډېر غټ دشمنانو. دغه دوه کسان یې وټاکل په دې مشوره کې د مدینې منورې و علماو ته چې د یهودو کوم علما دي هغو ته ورولېږل. نضر بن حارث او عقبه بن معید چې کله د مدینې علماو ته راورسېدل، له هغو څخه یې پوښتنه وکړه چې زموږ په علاقه کې په قریشو کې یو کس پیدا سوی دی، هغه زموږ خدایان نه مني، هغه زموږ خدایانو ته بد رد وایي، هغه د الله تعالی د وحدانیت دعوه کړې ده. نو آیا تاسو موږ ته د هغه په باره کې یو څه معلومات راکړئ؟ هغه د یهودو علما ورته فرمایي چې تاسو له ده څخه درې پوښتنې وکړئ. که چیرې په دغو درو پوښتنو کې د دوو اولنیو پوښتنو جواب د درکو او د هغه درېیمې پوښتنې جواب یې نه درکو، بیا تاسو پوه شئ چې دغه خاتم النبیین دی. په هغو کې اولنۍ پوښتنه دا ده چې تاسو چې کله له مدینې څخه ولاړ شئ و محمد رسول الله څخه اوله پوښتنه دا وکړئ چې موږ ته د اصحاب کهف، هغه کسان چې په یو غار باندې ننوتل، د هغه اصحاب کهف واقعه موږ ته وکړه چې هغه کم کسانو د هغو څنګه کیسه وه. او دویمه پوښتنه به له ده څخه دا وکړئ چې هغه کم کس دی چې هغه له مشرقه څخه تر مغربه چې څومره مځکه پرته ده پر دې ټوله مځکه باندې هغه کس ګرځېدلی دی. د دې سړي پوښتنه به ځینې وکړئ. د دغو دوو سوالو جواب که چیرې ده درکو، بیا دغه په رښتیا باندې نبی دی، دا به تاسو په نبوت باندې منئ. او درېیمه پوښتنه دا ده چې تاسو د ده څخه د روح په باره کې پوښتنه وکړئ چې دا روح چیش دی، د انسان په بدن کې چې کوم روح دی د دې حقیقت چیش دی، دا موږ ته بیان. درېیمه پوښتنه دغه ده که چیرې د دغې پوښتنې په باره کې ده څه نه درته وویل، له ځانه یو خبره نه وکړله، بیا په دې باندې پوه شئ چې دغه نبي دی، پر دې باندې تاسو ایمان راوړئ، دا په نبوت باندې ومنئ، دی چې هره خبره تاسو ته کوي هغه خبره ورسره ومنئ. نضر بن حارث او عقبه بن معید چې کله له مدینې څخه راورسېدل، قریش انتظار دی. دی ورته وایي موږ خو یو عجیبه زیری راوړی دی، موږ ته خو د مدینې یهودو علماو درې سوالونه کړي دي پر موږ باندې چې دغه درې سواله به تاسې پر محمد رسول الله وکړئ کې د اولو دوو جواب درکو، بیا دغه په رښتیا نبي دی او په درېیم کې هېڅ هم نه وویل. بیا دغه د قریش چې کومو مشران دي ټول سره راجمع سورالو محمد رسول الله. په دې وخت کې هم نه مني، لیکن قرآن یې داسې بیان کوي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. نو چې کله ورته رالو له محمد رسول الله څخه یې اوله پوښتنه وکړه چې د اصحاب کهف چې کوم کسان دي، کوم کسان چې په هغه باندې ننوتي دي، موږ ته که چیرې ته رښتیا نبي یې موږ ته د هغو حالات بیان. او دویمه پوښتنه دا جینې کوي چې موږ ته هغه کس راوښیې چې هغه له مشرقه څخه تر مغربه پر دا ټوله مځکه باندې ګرځېدلی. محمد رسول الله په جواب کې ورته فرمایي چې تاسو ماته تر سبا پورې وخت راکړئ، لیکن په دې وخت کې محمد رسول الله له دې خبرې سره انشاءالله نه وویل. نو وحي یو څه وځنډېدلې، په دې کې څو ورځې تېرې شولې، ځکه هلته چې محمد رسول الله کومه خبره کړې ده د بشریت په تقاضا باندې محمد رسول الله چې دا خبره ورته کوي چې تاسو سبا راسئ، سبا به تاسو ته دا حالات بیان کړم،
ځکه محمد رسول الله وایي ما ته به وحی راسي الله تعالی به دا بیان راته وکړي لیکن په دې خبره کې محمد رسول الله انشاءالله نه وویل یو څو ورځې وحی وځنډېدلې د قریشو مشران بیا خوشحاله دي چې محمد رسول الله خو موږ ته جواب نه کړه نو کومه د نبوت دعوه سیده کړې ده په دې دعوه کې دی غلط دی په دې دعوه کې دی دروغجن دی ځکه که چیرې دی نبي وای موږ ته به اوس هغه حالات بیان کړي نو د قریشو مشران خوشحاله دي لیکن یو څو ورځې بعد الله تعالی سورة الکهف چې په 15مه سپاره کې شروع کیږي په دغه مبارکه ورځ د جمعې ورځ ده په دې ورځ باندې ویل کیږي چې کوم کس په دې ورځ باندې سورة الکهف وایي تقریبا نیمه سپاره ده زیات سے زیات به 10 منټه وخت واخلي چې چا په ناظره قرآن ویلي د هغه څه به 20 منټه وخت واخلي د الله رسول فرمایي چې کوم کس دغه معمول جوړ کړي چې د جمعې په ورځ باندې سورة الکهف وایي حتی کچیری د دجال فتنه په دغه جمعه کې راسي الله تعالی به د دجال له فتنې څخه هم نجات ورکړي هغه ډیره غټه فتنه ده نو موږ تاسو باید معمول هم جوړ چې دغه سورة الکهف د جمعې په ورځ خامخا وایو نو یو څو ورځې بعد سورة الکهف را نازل شو په سورة الکهف د اصحاب کهف واقعه ده هغه واقعات تفصیلا کې ذکر ده ټوله بیان شوی دی او په سورة الکهف د هغه کس واقعه چې دوی دا پوښتنه ځینې کړې ده چې هغه کس موږ ته راوښیي چې هغه له مشرقه څخه تر مغربه پورې پر ټوله مځکه باندې تګ کړی د هغه واقعه هم دلته کې ذکر ده هغه څوک ده هغه ذوالقرنین ده ذوالقرنین هغه شخصیت دی چې له مشرقه څخه تر مغربه چې څومره مځکه پرته ده پر دا ټوله مځکه باندې دی ګرځېدلی دی د هغه واقعه هم الله تعالی په دې صورت کې نازله کړي لیکن درېمه پوښتنه خو د دې دا وه چې تاسو د محمد رسول الله څخه د روح په باره کې پوښتنه وکړئ د هغه په باره کې هم الله تعالی آیات را نازلوي ویسألونک عن الروح دی به له تا څخه د روح په باره کې پوښتنه وکړي ته په جواب کې ورته فرمایه قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ته په جواب کې ورته ووایه چې کله دی له تا څخه د روح په باره کې پوښتنه وکړي چې تا ورته وایي چې په روح باندې د روح په حقیقت باندې صرف الله تعالی پوهېږي زه به صرف دومره درته وایم چې روح یو شی دی چې کله د انسان په بدن کې وي انسان باندې ژوندی وي چې کله دا روح له بدنه څخه ووځي انسان مړ کېږي نور د روح حقیقت و ماته نه معلومېږي نو اوس د یهودو علماو چې کمې خبرې ودی ته کړې وي هغو خو دغه 3 خبرې ورته کړې دي د اصحاب کهف پوښتنه به ځینې کوي او د ذوالقرنین پوښتنه به ځینې کوي هغه دواړه جوابونه یې ورکړي او درېیمه پوښتنه یې د روح کړې ده چې ته به د روح پوښتنه ځینې وکړې که چیرې د روح په جواب کې ده دا درته وویل چې زه په روح باندې نه یم خبر تاسو به فورا پر ده باندې ایمان راوړئ دغه خاتم النبیین دی لیکن د قریشو بیا هم له محمد رسول الله سره حسد دی له هغه سره بغض دی هغه خوند نه ورکوي له هغه باوجوده بیا هم محمد رسول الله نه دی منلی په نبوت باندې ګوره باقاعده نیمه سپاره پوره صورت را نازل سو د دې د 2 سوالو په برابر باندې د ذوالقرنین ټوله کیسه کې وسوه د اصحاب کهف ټوله کیسه کې وسوه